ګرانو کتونکو شیخ ادریس صاحب یو بیان سره شریکوم د استغفار فضایل بیان کړی دي. شیخ ادریس صاحب وایي چې استغفار څومره ډېر ویل چې کوم دی څومره ډېر زیات ضروري دي. یعنی زموږ دنیاوي څومره مسایلو کې چې موږ اخته یو هغې مسایلو نه چې کوم دی موږ راوتلی شو که چېرې موږ په ده باندې عمل وکړو او د خپلې زندګۍ چې کوم دی سبب چې کوم دی وګرځو، یعنی په دې باندې موږ داسې په کثرت سره استغفار ووایو نو الله پاک به زموږ د هر قسمه مشکلاتو نه موږ ته نجات راکړي. راځئ د شیخ ادریس صاحب دا بیان هم اورو، مخکې د خپلو ملګرو سره هم شیر کوو. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه یو سړی راغی، وی زما بچی نشته، نو ورته استغفار وایه، وره توبه ده بخښنه غوښتل دي. بل یو سړی والا راغی، وی صاحب زمونږ په علاقه کې قحط دی، اوبه نشته ګیا نشته، وی استغفار له زور ورکړي. بل یو سړی والا راغی، وی صاحب بې مال یم، کمزور یم، غریب یم، فقیر یم، بې وسه یم، قرضدار یم، وی استغفار وایه. یو بل سړی والا راغی، وی صاحب څوک مې عزت نه کوي، هر سړی مې رټي، وی استغفار وایه. یو شاګرد ورته وی استاد جی بل دم سجده دي که دا یو ټکی دی یاد کړی، خو چې څوک کومه مسله راوړي ته ورته وی استغفار وایه. حسن بصری رحمت الله علیه ورته وی الله په قرآن کې د دې استغفار د دې بخښنې غوښتې او د توبې اوه وعدې کړي دي، اوه وعدې. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله نه بخښنه وغواړئ، توبه ورته وباسئ، معافي ترې وغواړئ، او به م بخښي، انه کان غفارا. ګوره ګناه به دې وبخي. دا یو وعده شو، دا یو شو. انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. که قحطی باران نکیږي نو په شیبو شیبو باران به در باندې راووري، قحط به دې ختم کی. دو شو. ویمددکم باموال، که غریبی مال د سره نشته، قرضداری بیکسه، مال بدل درکی. و بنین، بچی دی نشتا، زامن دی نشتا، زامن بدل درکی. سلوش. و اجعل لکم جنات، یرا مال میں دیر باغون و زمکی میں پکار دی، اب ہم دل درکی. و اجعل لکم انہارا، سیب ددینم زیاد زمکی پکار دی کہ نہرون پکی چلے گی، داب ہم دل درکی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، عزت سوک نہ کئی په دنیا کې د بیزته جون دی. استغفار وای الله بدل عزت هم درکړي. نو رب العالمین په قران حکیم کې په دې استغفار او وعده کړی دي، قران کې او وعده کړی دي. نو چې او وعده رب العالمین په قران حکیم کې په استغفار کوي، نو د دې ول خلکو ته بیا د استغفارونه کوي. نو د مارونو په بخنه بیت الله شریف ته مخامخ خدای پاکم بودا یو آیت پر غلاف د پاسه آیاتونه لیکلي دي. کوم چې د بیت الله مبارک غلاف ته، نو پاغه د قران حکیم آیاتونه لیکلي دي. او د الله نمونه یا حی یا قیوم، او د حج متعلق سونه آیاتونه دي. د پیډیر مزیدار د سرو زرو په خط لیکلي دي، د سرو زرو په تارې په آیاتونه لیکلي دي. نو ما چې مخامخ ورته وکتل، نو یو آیات په لیکلو، نو ډیر خوند دی راک، ډیر خوند دی راک. او ډیر د الله په حضور کې شکریا مې ادا کړه، او د ډېرې خوشحالۍ د شکرې نه جړا راله. هغه آیت داسې دی: ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه. داسې دی ومن یعمل سوءا، سو قاری پکې شته، او یعمل او یظلم نفسه، غالبا یجد الله توابا رحیما. معنا به درته وکم. ګوره بیت الله په دې غلاف یې لیکلي دي. معنی داسې ده چې څوک ګناه وکړي، ګوره قرآن حکیم کې الله چې څوک ګناه وکړي، نو ګناه خو مونږ ټولو کړی ده که نه، څوک دې پاک شته نشته. او یا په ځان ظلم وکړي، په ځان زیاتې مونږ ټول کوو، په ځان زیاتې کوو. که څوک ډاکه کوي، که څوک غلا کوي، که بل ته کنځل کوي، که په بل ظلم کوي، دا ټول ځان سره ظلم دی، ځان سره زیاتې دی. نو الله فرمایي د بیت الله په دې غلاف د پاسه دا آیات لیکلی شوی دی چې څوک ګناه وکړي یا په ځان باندې ظلم وکړي او بیا د الله نه بخښنه غواړي، یجد الله توابا رحیما، الله به توبه هم قبوله کړي او رحم به هم پرې وکړي. په دې بیت الله د پاسه لیکلی. ما وی یا الله ته څونه مهربانه بادشاه، اعلان درته کوي په ځان دې ظلم او زیاتې وکړو یا ګناه دې وکړه، الله ته توبه وباسه، در باندې توبه دې قبلوي
او رحم هم در باندې کوي، انعام هم دله در کوي. نو ما به ملګرو ته وی چې ګوره دا آیات درته مخامخ لیکلی شوی دی، د قیامت په ورځ به د نو خدای تپوس کوي چې دا الله بندنو ولې توبه نیستا، ما خو د انسان په اړه کې اچولي نو د بیت الله په غلاف د پاسه مې پې لیکل کړي دي، درته مې شیشه مخامخ کړه چې وباسه توبه، بخنه وغواړه، نو کمبخته بیا دې توبه نیسته، بیا دې بخنه نه غوښته، بیا دې معافي نه غوښته. زما رونو الله په خپل اعلان کوي، ما به یا الله تا ویلی دي ما نه دي ویلي، تا په خپل کتاب کې ویلی دي چې څوک ګناه وکړي او په ځان ظلم وکړي او بخنه وغواړي نو زه یې بخم. نو موږ ګناهګار هم یو، موږ په ځان ظلمونه هم کړي دي او موږ د نه بخنه هم غواړو. نو پروردګاره زموږ مغفرت نصیب کړي.